بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر مرګري دې مسلې ته پوښ کې چې د فرض او د سنتو په منځ کې څومره وقفه پکار دی. هغه مونږ چې پاغي کې د فرض نه بعد سنت وي نو بهتر دا چې سړی زر تر زره مسنون چې کوم وظایف دی یعنی الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام او دین بعد چې کوم تسبیحات فاطمی دی 33 مرتبه سبحان الله 33 مرتبه الحمدلله 34 مرتبه الله اکبر او ورسره چې دی آیت الکرسی یو ځل ویل شي او بیا فورا سنت ادا کړی شي ځکه دا سنت چې کوم دی د سنت متصله وي دي کې بغیر د عذر نه تاخير کول دا مناسب نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غن شمیر احادیثو کې دا ثابت دی چې د الله محبوب پیغمبر د فرض او د ادایګۍ نه بعد فورا کور ته تشریف وړي دی حجره مبارک ته تشریف وړي دی او الته کې سنت ادا کړي دی. نو لہذا د فرض او د سنت په منځ کې بغیر د عذر نه ډیر زیات فاصله راوستل دا مناسب نه دی. بهتر دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پټول جون کې سنت هغه پکور کې ادا کړی دی او حدیث پاک کې د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې تاسو د خپل کورونو نه قبرستان مو جوړوي مقبره مو جوړوي یعنی شاړ مو پرې دی بلکې سنه منځونه د خپل کور د پاره پرې دی چې هغه پکور کې ادا کړي یعنی فرض منځ هغه چونکه په جمعات کې افضل دی او حدیث پاک دی چې ټولو نه افضل منځ هغه د فرض نه علاوه هغه پکور کې دی چې کوم پکور کې ادا کړی شي. نو لہذا سنت او نوافل دا کورونو ته رسول او دا په کورونو کې ادا کول دا بهتر دی. کوشش دې خبر یو کو چې کله فرض مونږ وشي نو سنت په کورونو کې ادا کړی شي ځکه سړی په اودس کې یو ذکر او فکر سره لاړ شي او بقایا مونږ په کور کې نو د سره په کور کې خیر او برکت هغه نازلېږي او برکت پکې پیدا کیږي په کور کې. لہذا سنه نفلونه او سنه سنت د کور د پاره ساتل دا بهترین عمل دی او مسنون عمل دی. جزاکم الله.